ډیره جی زما په زړه کې څو خبرې دي که تاسو اجازه تی چې تپوسونه وکم. وروره ته میلمه یې زموږ دپاره محترم یې ستا زړه کې چې هر قسم سوال وي تا ته حق دی چې ته موږ نه سوال وکړې خو کوشش دا کوه چې سوال په ښه طریقه باندې وي او په ښې انداز باندې خبرې خوند کوي. جی زمونږ یو استاد دی په تاسو باندې 12 اعتراضات کړي دي پکار دی چې تاسو د هغوی جواب وکئ. زما خو دا ګمان نشته چې په موږ باندې چا اعتراضات کړي وي او زمونږ جماعت به د هغې جواب نه یې کړی خو ذاکه بالفرض داسې سوالونه یې کړي چې کیدای شي اوسه پورې د علماو توجه هغې جوابونو ته نه وي شوي نو زه هغه اعتراضات زما په مخ کې وکړه کیدای شي زه یې دله جواب درکړم. زمونږ استاد محترم وایي چې یو ډله ده چې هغې ته په صوبه سرحد کې پنجپریان وایي او په پنجاب کې هغې ته مماتیان وایي او دوی خپل ځان نسبت د دیوبند ته او حنفیت ته کوي. حقیقت کې دوی نه دیوبندیان دي او نه حنفیان دي او دوی بریلیان او غیر مقلدین دي. هغې باره کې تاسو څه وایئ؟ بریلیانو نه خو به یې نه ویلي خو کیدای شي چې غیر مقلدینو نه یې ویلي. حقیقت خبره دا ده چې دوی جماعت اشاعت و توحید و سنت ته مماتیان چې وایي په دې کې هم ډېره لویه فلسفه ده. مقصد یې دا دی چې کني دوی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته د مرګ نسبت کوي نو که په دې اعتبار سره دوی موږ ته مماتیان وایي نو داسې مماتی خو بیا ابو بکر صدیق هم رضی الله تعالی عنه هغه مشهور حدیث مبارک ته بخاری شریف کې ده چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو هغه راغې او هغه خطبه ورکړه په مسجد نبوي کې او په هغه خطبه کې دا الفاظ انتهایی صریح هغه فرمایلی دي فإن محمدن قد مات چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مړ شو او همدارنګې قرآن کریم کی جمله انسانیت کی چې څومره مخلوق دی زیروح د هغوی متعلق ویلی دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خطاب دی انک میت و انهم میتون اموات غیر احیاء کل نفس ذائقة الموت کل من علیها فان. نو دا بشمار آیاتونو کی د مرگ نسبت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته او نور انبیاء ته هم شوی دی او بخاری شریف نه علاوه چې څومره صحاح سته کتابونه دي په هر کتاب کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق د وفات باب تړلی شوی دی. هر یو کتاب مصنف دا واضحه کړې ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام 63 سال په عمر کې په مدینه منوره کې وفات شو او د عائشہ رضی الله تعالی عنها په حجره مبارکه کې دفن شو. نو بیا خو دا ټول مماتیان دي چې چا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مرګ باب تړلی دی. بخاری مسلم ابو داود نسائی صحاح ستا او د احادیثو هزارها او سینکړو کتابونه د سیرت په هر یو کې د مرګ باب تړلی شوی دی. نو بیا خو دا ټول مماتیان دي خو اصل کې دا صرف د جماعت اشاعت توحید و سنه د عزت کمولو د پاره او د عوامو د اشاعت والاو نه د بدزن کولو د پاره خلق دا خبرې کوي ځکه چې اشاعت توحید و سنه هغه جماعت ته چې هغوی کوشش کوي چې عوام خدا پرست عوام مسلمان عوام مخلصین عوام د دې باطل پرستو او د خېټورو او د جیب وهونکو مولیانو او د فاسد عقیدې والا مولیانو نه عوام هم بچ کي او د عوامو عزتونه هم بچ کي. نو اشاعت توحید و سنه غواړي چې منګه د خلکو عزتونه بچ کو او داغه باطل پرست مولیان وایي چې کچری دا اشاعت والا او سره د خلکو ناسته پاسته او مینه محبت دغه سي قائم وو نو دا خلک خو زمونږ د لاسونو نه خلاصیږي
نو لہذا دی وجنه هغوی د اشاعت توحید و سنت د بدنامولو کوشش کوي. دا د مماتیت متعلق ما تفصیل بیان کو. بقی دا خبره چې یاره دوی غیر مقلدین وهابیان دي، دا ډیره د کمکل او ډیره د ساده سړي خبره ښکاري. هوښیار سړی داسې یو الزام نه لګوي چې پوهیږي چې دا الزام می سبا دروغجن کیږي او عوامو په مخ کې زما په دې باندې بې عزتي کیږي. هوښیار سړی چرم دروغ نه وایي. ګوره کله چې سړي نه دروغ وځي هغه حق سړي نه وځي چې هغه سړی هوښیار نه وي کمقلي. اوس جماعت اشاعت توحید و سنت ته غیر مقلدین وهابیان ویل دا ډیره د کمزورۍ خبره ده. زه باسې بطور مثال زمنګا شیخ القرآن شیخ الامام محمد طاهر نور الله مرقده دغه یو کتاب دی، کتاب البصائر نامه ده. چې کم اصل البصائر دی په هغې کې په اولو صفحو کې هغه دا لیکلي دي. او بیا چې مولوی خان بادشاه نزیل قطر چې اصل نه د کرم جنسی دی هغه په باندې یوه حاشیه لیکلې ده ارشاد الناظر، د هغې 100 نمبر صفحه راځي او که اصل کتاب البصائر وي د هغې اوله صفحه راځي. هغې کې هغه فرمایي چې وان كانت من الفروع فعلى المقلد ان يستدل بما عليه امامه. وی چې کچری فروعی مسائل وي نو مقلد باندې ضروری دی چې هغه د خپل امام د خبرې نه استدلال وکړي، لا ان يستدل باقوال الائمه الاخر ليخرج عن مذهبه. وی دا نه ده مناسبه چې هغه د خپل امام د قول نه علاوه په نورو ائمو قول باندې استدلالونه شروع کی. او دا د شامی جلد 169 په حواله باندې لیکلی دي. نو کچری زمنګا علما احناف نوې نو دا قواعد د شامی به بیانولې ولی او د دې سره به خپل رضامندي ولی اختیار ولا. بیا لاندې په امدی لیکلو باندې لاندې مولوی خان بادشاه دامت برکاتهم نزیل قطر هغه په د خپل ارشاد الناظر کې د امدی تحریر لاندې د مجموع رسائل د ابن عابدین جلد 1 صفحه 39 الفاظ داسې نقل کړي دي: ليس للقاضي ولا للمفتي ان يحكم بقول غير ابي حنيفه في مسائل لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا فيها دلیل ابي حنیفه. فرمایي چې ندی جایز هیڅ قاضي او مفتی د پاره چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله د قول نه بغیر په بل قول باندې فتوا ورکی، خصوصا په هغو مسائلو کې چې په هغې کې د غیر قول لره ترجیح نوي ورکړی شوی بلکې ترجیح د امام ابو حنیفه رحمه الله قول له ورکړی شوی. بله خبره کوم، ستاسو استاد محترم چې هر څوک ته الله دې د هغه ژوند نصیب کي او الله دې ورته د مطالعې توفیق ورکي، الله دې ورته پوهه هم نصیب کي، زما څه اعتراض نشته هر څوک چې وي. خو چې د جماعت اشاعت توحید و سنت غیر مقلدین وهابیان وی نو دته د خدای هدایتو کې د شیخ خان بادشاه القول المبین فی اثبات التراویح ال20 نګوري ورد علی البانی المسکین تقریبا 6.5 صفحې کتاب په 60 تراویح باندې زمنګ د اشاعت توحید و سنت نوجوان او شیخ القرآن مولانا شیخ خان بادشاه صاحب لیکلی دی. نو که ته حنفي وی او ته ډیر لوی دیوبندي وی خو تا به دا کتاب لیکلی و د غیر مقلدینو د اتو رکاتو ترویحو جواب بتا یا استابل استاز ورکړو. همدارنګه زمنګ د اشاعت توحید و سنت مولوی ګلاب خان د اشاعت د مولوی ګلاب خان په جواب کې، مولوی ګلاب خان زمنګ د اشاعت نه دی، مولوی ګلاب خان یو کتاب لیکلی دی د هغه په جواب کې زمنګ شیخ خان بادشاه صاحب یو 5.5 صفحې کتاب لیکلی دی البرهان الصحیح فی عدد صلات التراویح. نو کچری اشاعت والا غیر مقلدین وی نو د 60 رکعاتو د ترویحو ثابتولو د پاره 5.5 صفحې 6.5 صفحو کتابونو لیکلو څه ضرورت وو؟ خو تا به لیکلی او استاز به لیکلی او کچری تاسو واقعي احناف او تاسو سره د حنفیت دردی. همدارنګه زموږ یو لوی عالم تیر شوی دی علامه نقیب احمد رباطی، هغه عقد اللؤال والدرر 300 صفونه پورته کتابی لیکلی دی صرف د احنافو هغه چې کم ماخذ دي د هغوی حواله او د هغوی د ثابتولو دپاره د بدعات او د شرکیاتو خلاف صرف د احنافو موقف ذکر کړی دی. همدارنګه
زمنګ د اشاعت توحید و سنت یو لوی عالم مولانا حبیب الله ثاقب گبرالی تقریبا سکم 1500 صفحې کتاب لیکل دی قلائد الدرر لأولی البصائر والعبر. افسوس دا دی چې هغه خلک چې هغو ټول عمر د حنفیت دفاع کړی ده، هغه خلک چې په هر میدان کې هغوی د اهل حدیثو او د غیر مقلدینو خلاف مناظرې کوي، کیدای شي ستا استاذ هم مناظرې کوي، خو ستا استاذ به تبه خلک راځي ورسره مناظرې به کوي او د اشاعت توحید و سنت علماو سره تر اوسه پورې هغوی مخ شوي تقریبا شي نه دي، ځکه چې د اشاعت د علماو طاقت په هر اعتبار سره الحمدلله مسلم ده. نو اشاعت توحید و سنت غیر مقلدین یل او د هغوی نسبت غیر مقلدیت طرف ته کول دا صرف او صرف ناخبری باندې دلیل ده، په ناپوهۍ باندې دلیل ده. زه وایم چې کیدای شي ستا استاذ یا مطالعه نه وي یا کیدای شي د زه دا خبره کړي، بهرحال هر څنګه چې کړي وي الله دې ستا استاذ ته هدایت وکړي. او حقیقت دا دی چې د اشاعت توحید و سنت نه کلک احناف هیڅوک نه دي، همیشه د حنفیت دفاع. زمون کتابونه چې څوک وګوري ورته پته به لګي چې اصلي احناف اشاعت توحید و سنت دي، او دې نه خلاف چې څوک وایي هغه صرف اور صرف هغه خلک دا خبرې کوي چې د جیبونو غلی. یاره جی هغوی وایي چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې مدینه کې قبر کې پروت جسم دا نبی دی، او پنجپریان وایي چې قبر کې پروت جسم نبی هم نه دی. وایي چې ستاسو کتابونه ندای حق اول جلد صفحه 508 کې لیکلي دي، د دې باره کې تاسو څه خیال دی؟ الله اکبر. بهرحال دا خو یو داسې اعتراض دی چې ډیر طالب علمانه او ډیر عامیانه اعتراض دی، جاهلانه به ورته نه وایم ځکه چې ستا به څوک استازي زړه به دې خفه شي او ته زما مېلمه یې. خو زما خیال دا دی چې دا ډیر انتهایی عامیانه اعتراض دی. ندای حق علامہ مولانا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمه الله لیکلی دی او هغه ته دا نسبت کول چې هغه په ندای حق اول جلد صفحه 508 کې لیکلی دي چې مدینه منوره کې قبر مبارک کې پروت جسم نبی نه دی، العیاذ بالله. دا ډیر انتهایی عظیم بهتان دی. حقیقت دا دی د دې سوال چې زمنګا استاد محترم مولانا محمد حسین شاہ نیلوی نور الله مرقده صفحه نمبر 506 باندې په دې ندای حق کې یو عنوان تړلی دی، ځکه چې هر خبره چې ګوري هغه به سیاق او سباق ګوري بیا به پې پوهېږي. صفحه نمبر 506 باندې یو عنوان تړلی دی چې وفات سے نبوت زائل نہیں ہوتی، دې په غټو الفاظو لیکلي. بیا 506 نه 507 508 509 پورې هغه د یو اعتراض جواب لیکلی دی. اعتراض دا دی د باطلو فرقو طرف نه، او په اشاعت باندې هم اعتراضات چې څوک کوي دا په حقیقت کې در پرده یوې باطلې فرقې سره خامخا تعلق لري. اهل حق چرې هم په خپل مابین کې یو بل باندې داسې بې توکه او داسې بې حقیقته اعتراضونه نه کوي. نو باطلو فرقو یو اعتراض کړی دی پخوا زمانو کې چې آیا د انبیاء کرام چې کله وفات شي نو نبوت د مرګ نه بعد حقیقي نبوت پاتې کیږي، یعنی هغه نبی د مرګ نه بعد حقیقي نبی دی او که نه حکمي نبی دی. نو نیلوی صاحب د دې اعتراض جواب کوي صفحه نمبر 506 باندې چې دا عنوان ورته قائم کړی دی چې وفات سے نبوت زائل نہیں ہوتی. د امدې عنوان نه ستا د استاذ د اعتراض جواب وش چې ستا استاذ دا وایي چې پنجپریان مدینه منوره کې پروت جسم ته نبی نه وایي. نو زمنګ نیلوی صاحب د امدې بحث په شروع کې صفحه نمبر 506 باندې چې کوم عنوان قائم کړی دی چې وفات سے نبوت زائل نہیں ہوتی،
نو دا اعتراض تا د استاد ختم شي چې نبی ده کچره مرګ سره نبوت زائل کېده نو موږ به بیا هغه نبی نه ګڼلی العیاذ بالله. خو صفحه نمبر 506 507 508 509 کې دا مسله ثابتوي چې انبیاء مرګ نه بعد هم حقیقی انبیاء دي او حقیقی رسولان دي، حکمی انبیاء نه دي. لکه څرنګه ابو المعین النصفی بقول هغه وایي چې ابو الحسن اشعری او د هغه اتباع دا عقیده لري چې مرګ نه پس د هغوی نبوت حقیقی نه ده بلکې حکمی ده. دا ابو المعین نصفی ابو الحسن اشعری او د هغه اتباع ته اشاره کوي او حواله ورکوي بحر الکلام صفحه 65 66. نیلوی صاحب د بحر الکلام خبره نقل کړې ده چې کني ابو المعین النصفی وایي چې ابو الحسن اشعری او د هغه د اتباع دا نظریه وه. نو بیا د هغو ابو الحسن اشعری یا هر هغه څوک چې داغه دا نظریه ده چې مرګ نه پس نبوت زائل کیږي، لکه ستاسو استاد سیده اعتراض کړی دی کې دي چې استاد دغه سي عقیده زمونږ داسې بالکل نه ده، خدا نه خواسته زمونږ د کتاب نه څوک نشي ثابتولی. او جدا خبره ده زمونږ په کتاب باندې پوهېدل آسانه خبره نه ده، د نیلوي صاحب کتابونو باندې پوهېدل ګرانه خبره ده. نو زه کوشش کوم چې تعالی د هغې حوالې پس منظر بیان کړم. نو بیا نیلوي صاحب رحمه الله د احنافو د طرف نه 2 دلایل پیش کړي دي، یو نقلی دلیل یو عقلی دلیل. په کومه خبره؟ په دې خبره باندې چې مرګ نه بعد نبوت زائل کیږي نه، مرګ نه بعد هم جسم اطهر مسلسل نبی ده تر قیامت پورې به نبی وي. په دې باندې د احنافو د طرف نه زمنګ نیلوی صاحب 2 دلایل پیش کړي. اسه خو په دې بشماره دلایل دي، خو په دې ځای کې 2 دلایل پیش کړي. نمبر 1 نقلی دلیل. نقلی دلیل دا پیش کړي چې لا نفرق بین احد من رسله. نیلوی صاحب وایي چې دا لفظ د رسول دلیل ده چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا آیت کریمه نازل شو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې آیت د نزول په وخت کې ژوندی و که مړ و؟ ژوندی و، دې کې هیڅ شک نشته. نو په هغه وخت کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم ژوندی و او عیسی علیه السلام هم ژوندی و او اوس هم دی. نو دا 2 انبیاء په باره کې خو د رسول اطلاق وصف د رسالت کې تمام انبیاء په دې رسول کې متحد دي. لا نفرق بین احد من رسله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې دا آیت نازل شو نو دا اشاره وکړه چې په وصف د رسالت کې نبوت کې انبیاء متحد دي. نو اوس د فوت شده انبیاء باره کې دا آیت کریمه د حکمی رسالت نفی کوي چې کڅوک دا وایي چې مړه شوي وفات شده انبیاء د هغو نبوت حقیقی نه ده حکمی ده، نو دا آیت مبارکه د هغې نفی کوي. ځکه چې نزول په وخت کې رسول الله او عیسی علیه السلام دواړه ژوندي وو، نو دوی باندې خو د رسول اطلاق حقیقی شو. نو اوس که څوک وایي چې په باقیو باندې خو مجازي اطلاق شوی دی، نو بغیر د قرینه صارفه داعیه الی المجاز نه مجازي معنا اغستل بې اصولي ده. دا د اصول علما په دې باندې پوهیږي. او بعضی شوافی وایي چې عمومي مجاز بې اصولي ده. خو خیر بغیر د حقیقي معنا نه بله هیڅ لار نشته چې موږ به حقیقي معنا اخلو، ځکه چې بغیر د قرینه صارفه داعیه الی المجاز نه مجاز طرف ته تلل بې اصولي ده. نو وصف د نبوت رسالت حقیقی ده، ځکه الله وی لا نفرق بین احد من رسله، هیڅ فرق پکې نشته. لہذا که دغه 2 والا حقیقی ده نو دا نور والم حقیقی ده. قاعده تاسو ته معلومه شوه. دویم دلیل نیلوی صاحب ورکوي عقلی. هغه وایي چې نبوت او رسالت سره څه شی موصوف ده؟ جسم مبارک موصوف ده په حقیقت کې که روح مبارک موصوف ده. نو د علم کلام د احنافو
دا عقیده او نظریه ده چې په حقیقت کې نبوت او رسالت سره موصوف اصلي حقیقی هغه روح ده، ځکه چې روح نمري نه متغیر کیږي. لکه قرآن کریم کې الله سورت آل عمران 81 نمبر آیت کې وایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. الله پاک چې کله د انبیاو نه عهد اغستو نو په ایمان وایه هغه وخت کې دا جسمونه مبارک موجود وو. هغه په ازل کې په هغه اول چې کله د آدم علیه السلام د شا مبارک نه د تمام ارواح د خپل شان مطابق راویستل. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، لفظ نبیین اطلاق حقیقی پی شوه ده هغه وقت کې دا جسمونه پیداو نو معلومیږي چې حقیقی موصوف روح ده. حدیث ته د مصنف ابن ابی شیبہ شلم جلد 321 نمبر صفحہ، حدیث نمبر دے 37708. کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه هغه وخت کې هم نبی وم چې آدم علیہ السلام هم لا پیدا شوی نو. نو معلومیږي چې اصلی موصوف په نبوت سره دا څه شی ده؟ دا روح ده. دا خبره نیلوی صاحب نه کوي چې په دې پوي وي، دا خبره نیلوی صاحب د احناف وکالت کوي، حوالی ور کوي. لکه د ابو المعین النصفی بحر الکلام صفحه 2566 حواله ور کړی ده. دغه سي هغه مخ کې دا حوالی ور کوي. دا د احناف او د اهل حق موقف بیانوي د حق چا اعتراض په جواب کې چې کم خلق وایي چې پس د مرګ نبی حقیقی نبی نشي پاتې کېده، حکمی نبی پاتې کیږي. نو زمنګ نیلوی صاحب دغه خبرې جواب کوي چې حقیقی نبی ده او دا څومره حوالی چې پیش کوي دا د دې لپاره پیش کوي چې نبوت وسم حقیقی ده. او بیا مخکې حواله ور کوي د بحث په آخر کې صفحه نمبر 508 کې دا کمی صفحه نه چې ستا استاد اعتراض کړی دی، الله دې د په عمر کې برکت واچوي، الله دې ورته د مطالعې نصیب هم وکړي، پروردګار دې وکړي چې دا ضد او عناد پردې د سترګو نه لرې شي. نو ستا استاد د 507 نمبر حوالې صفحه حواله ورکړې ده. په دې 508 نمبر کې دوه حوالې نیلوی صاحب ورکړي دي. نمبر 1 یوا د نظم الفرائض و جمع الفوائد، دا د شرع عقاید حاشیه او شرح غونې ده، صفحه 66. فرمایي چې په دې نظم الفرائض کې د حکمی نبوت نفی راغلی ده، او وایي چې حقیقی نبی ده، د روح د وتو نه پس هم نبوت حقیقی ده. او د امام محمود علوسی الحنفی رحمه الله روح المانی پارا نمبر 22 صفحه نمبر 23 حواله ورکړی ده. وی وبقاء النبوة والرسالة بعد الموت في حقه وحق غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام حقيقة فما ذهب إليه غير واحد فإن المتصف بهما وكذا بالإيمان هو الروح وهي باقية لا تتغير بموت البدن. نعم ذهب الأشعري كما قال النسفي إلى أنهما بعد الموت باقيان حكما. نو دې ځای کې د امام علوسی رحمه الله په حواله باندې نیلوی صاحب فرمایي چې د نبوت او د رسالت بقا د مرګ نه پس د انبیاو په باره کې دا بالکل حقیقتا ده، دا حقیقی انبیا دي. وایي چې دا یوه داسې عقیده ده چې دې ته کثیر اهل سنت والجماعت او اکثر امت هم دې طرف ته تللی دی. ولې تللی دی؟ فإن المتصف بهما وکذا بالایمان هو الروح. ځکه چې اصلي متصف چې دی هغه په ایمان باندې روح دی او په نبوت او رسالت باندې هم متصف روح دی. نو وهي باقیه لا تتغیر بموت البدن، لہذا هغه روح باقی دی، په موت بدن باندې متغیر کیږي نه. نو کته دا اعتراض تا استاد په نیلوی صاحب باندې کوي نو په دې صفحه کې یو ټکی هم د نیلوی صاحب خپل نشته. په دې کې د ابو المعین نصفی بحر الکلام حواله ده، زمنګ د اکابرینو نه ده. د قرآن حواله ده، په دې کې د نظم الفرائض او د جمع الفوائد حواله ده، په دې کې د امام علوسی الحنفی د روح المانی حواله ده.
چې هغوی دا وایي نو که ستا استاز اعتراض کوي نو ستا د استاز اعتراض په نیلوي صاحب نه په دغو اکابرینو باندې راځي. گویا کې ستا استاز د دې اکابرینو په باره کې وایي چې هغوی په قبر کې پروت جسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی نوایي. دا بهتان په چا راغلو؟ دا په دغو اکابرینو راغلو، ځکه چې په دې صفحو کې نیلوي صاحب خپله څه خبره نه ده لیکلې، د اکابرینو مسلک یې نقل کړی دی. نو زمونږ عقیده دا ده چې مدینه منوره کې قبر عرفي اطهر شریف کې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم جسم اطهر مبارک دے دفن دے. نو چې دا کم جسم مبارک په مدینه منوره کې قبر اطهر کې پروت دے، دا رسول هم دے او نبی هم دے، او څوک چې د نبوت او د رسالت نه انکار کوي هغه د اهل سنت والجماعت نه وتلی سړی دی. زمون کتابونه په دې خبره باندې ډک دي. که چاته معلوم نه وي نو صرف 508 صفحه د خلکو ته نه ښایي. 508 صفحه نه ده، ما درته ووی چې شروع نه په همدغه خبره باندې نیلوي صاحب لګېدلی دی. تقریبا صفحه 506 نه دا عنوان لګېدلی، 507 508 داسې مخکې ځه. دا وګوره او د مجموعه رسائل جلد 2 صفحه نمبر 191 باندې نیلوي صاحب یوه رسالہ लिखले था, खबर अतहर पर कौन सा दुरूद पढ़ना चाहिए. तकरीबन 191 19 222 पूरे दा रिसाला तफसीली रिसाला दा. नो कचरे उलमाए किरामो जमंगा मशरानो जमंगा अकाबिरिनो दे खबर के प्रोत मुबारक जिसम ता नबी न वेले. नो बया द दे रिसाले लिखलो څه ضرورت و چې قبر اطهر پر کون سا درود پڑھنا چاہیے. بیا خدا ویل پکارو چې قبر اطهر په چی اطهر ده، قبر کې خو نبی نه دی پروت. بیا ولې دا خبره لیکله چې قبر اطهر شریف ندای حق جلد 1 صفحه نمبر 466 کې هغه یو عنوان لیکل دی نیلوي صاحب، قبور انبیاء کی خصوصیت. نو کچره په قبر کې پروت بدن مبارک تا منگ نبی نه ویلې نو بیا قبور انبیاء لفظ دا اضافت منگ څه لپاره ذکر کوو؟ بیا خو پکار دی چې منگ ویلی چې قبرونه یا قبرونه د جسمونو د قبور انبیاء چې وایو نو زمنګ دا ایمان دی چې مرګ نه بعد هم د انبیاءو نبوت باقی دی، او چې کوم علماو کم اختلاف پکې کړی دی او د هغې د ثابتولو دپاره کم کوشش چې شوی دی هغه نیلوي صاحب کړ. نیلوي صاحب صرف ثابتول دا غواړي چې قبر اطهر کې پروت جسم مبارک هم نبی دی، او د علماو د اکابرینو چې کم اختلاف دی هغه د هغې خبرې دپاره دی چې چا په اعتراض کړی دی چې دا خو پس د مرګ نه نبوت حکمی پاتې دی. نو د هغې جواب یې وکړه چې نه پس د مرګ نه هم نبوت حکومن نه دی، حقیقتاً دی. نو د خدای بنده چې کم جماعت او کم عالم لګیا دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک باندې د شو اعتراضونو جوابات لیکي، لګیا دی په قبر مبارک کې د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حقیقی نبوت ثابتوي. او ته عوامو ته وایي چې یاره جی پنج پیریان وایي چې دا قبر کې پروت جسم نبی نه دی. العیاذ بالله هذا بهتان عظیم. زه خو نه پوهېږم بچو چې ستا استاد هر څوک دی او د نوم ذکر کولې په کار مې ځکه چې بیا غیبت ته مسلې نه جوړېږي. موږ له پکار دي چې موږ صرف حقایق بیان کړو، دلایل بیان کړو. او تا دا واورېده چې دا زموږ مشرانو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر اطهر کې د هغه د نبوت باقی ساتلو د پاره زموږ مشرانو دا صفی لیکلي دي. دې خبرې د پاره نه دي لیکلي بلکې د همدغه سي د باطلو خلکو جوابات یې کړي دي. او بله خبره واوره، ندای حق جلد 1 صفحه نمبر 475 کې زمونږ نیلوي صاحب لیکي بیت النبی سید المقابر ہے. نو دا سید المقابر ورته وایي که چرې په قبر مبارک کې پروت جسم ته منګ نبی نه ویلی نو بیا مو د بیت النبی ته سید المقابر ولې وی؟ نو که قبر کې پروت جسم مبارک نبی نه دی نو بیا دا د قبرونو سردار څنګه شو؟
او په همدې صفحه کې 475 کې لیکلي دي سید اهل القبور. سید المقابر یو لفظ یو دے سید اهل القبور. او په همدې جلد 1 صفحه نمبر 490 کې نیلوی صاحب لیکلي دي ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. نو کچری په قبر مبارک کې پروت جسم مبارک څوک نبی نه ګڼي نو دا روایت څه دپاره نقل کوي. او بیا په ترجمه کې چې کله نیلوی صاحب د دې روایت ترجمه کوي نو د جسم ترجمه څنګه کوي؟ اجساد الانبیاء، اجساد طیبه، اجساد مطهره. نو کچری جسد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده او جسد نبی نه ده نو زمنګ مشر ورته اجساد طیبه او اجساد مطهره ولی وی. په همدې ندای حق جلد 1 صفحه نمبر 529 کې د ابو سفیان ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ شعر نقل کړی دی فقبر ابی کے سید کل قبر فقبر ابی کے سید کل قبر وفیہ سید الناس الرسول. نو ولی دا قبر تا سید کل قبر وی وفیہ سید الناس الرسول وفیہ پام دے قبر کے د ټول مخلوق سردار رسول دے. نو په دې باندې ارمان دی چې ستا استاد په دې سوچ کړی وی غور یې کړی وی او داسې د عناد او د بغض نه کار نه وی اخیستی. همدارنګې زمونږ مشر نیلوي صاحب په همدې صفحه باندې 529 نمبر صفحه باندې د نابغه جادی رضی الله تعالی عنہ شعر نقل کړی دی فیا قبر النبی و صاحبه. فیا قبر النبی ولی قبر النبی وی جلد 2 صفحہ نمبر 86 د ندای حق جلد 2 صفحہ نمبر 86 کے عنوان تڑی قائلین سما عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کچر قبر مبارک کے پروت جسم مبارک تا نبی نوائی نو عند قبر النبی ولی وائی. صفحہ نمبر 102 جلد 2 کی وہ لکھی قبر اطہر پر صلاۃ و سلام. نو کچری په قبر کې پروت جسم نبی نگنی نو قبر تا قبر اطهر ولی وی او صلاۃ و سلام ولی ذکر کئی. صفحہ نمبر 106 جلد 2 باندې لکی قبر النبی پر آمد و رفت. کچری آگے کې نن پروت جسم مبارک نبی نمنی نو قبر النبی وتولی لکی. پامدین دای حق جلد 2 صفحہ نمبر 107 کے استشفاء عند قبر النبی الفاظ لکی. نو کچری هغه دنه پروت جسم مبارک نبی نگنی نو قبر النبی ورتولی وی. صفحہ 102 باندې قبر اطہر پر صلاۃ و سلام. صفحہ نمبر 106 باندې قبر النبی پر آمد و رفت. امدارنگی صفحہ جلد 2 صفحہ نمبر 303 باندې لکی موجودہ صورت روضہ مطہرہ کی جیسی ہے. موجودہ صورت روضہ مطہرہ. نو کچری قبر مبارک کی اگا پروت جسم مبارک نبی منگ نگنو نو بیا روضہ مطہرہ ورتولی وایو. جلد نمبر 3 ندائے حق صفحہ نمبر 311 کی قبر النبی پر شفاعت کا مسئلہ تفصیلی ذکر کردی دا. نو کا قبر مبارک کی پروت جسم منگ نبی نگنو نو بیا ورتا قبر النبی ولی وایو. ورورا یاد ساتا د نیلوی صاحب صفحہ نمبر چې کم استاسو استاز ورکړی دا جلد 1 صفحہ نمبر 508 زما خو یقین نکیږي چې دا ستا استاد دا اعتراض کړی ځکه چې استاد به د عالمي او عالم داسې کمزوري خبرې نه کوي زم چې دا به تا د ځان نه جوړ کړی. زما دا د سره یقین نشته چې ستا استاد به دومره کمکله خبره کړي. نو ما درته حقیقت بیان کړ چې صفحہ نمبر 508 کې یوازې دا مسله نه ده بلکې 506 507 508 509 داسې مخکې پورې دا مسله ده. په حقیقت کې دې کې د هغو خلکو جواب کوي کم خلق چې وایي چې نبی نبوت مرگ نه پس زائل کیږي پیغمبر اصلی پیغمبر نه حکمی پیغمبر پاتې کیږي. نو زمنګ دا عقیده ده چې نبوت پس ته مرگ هم حقیقی نبوت ته. زمنګ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې د مرگ نه مخکې حقیقی نبی وو اوس هم حقیقی نبی دی. او دا قبر مبارک کی چکم جسم مبارک پروت تے دا دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک تے نبی دے. او دغه سے اعتراضات گورا
همداسې هم دا خبره سپکه ده د پیغمبر په باره کې ستا استاد خو پرېږده تا ته دا خبرو کول د سره نه دي پکار نو د دې حوالې دا حقیقت دی کیدای شي دا ستا زړه کې دا